امام بغوی رحم الله فرمایي چې شیطان کله لعنتی شو نو الله جل شانو ته عرض وکړو چې اوس ماته مهلت راکا زه خو داسې لعنتي کوم چې راته مهلت راکا نو الله وایي چې تا ته مهلت درکړو نو دوی وایي چې الله زما خو دومره وس او طاقت په دې نشته دی نو الله جل شانو له اختیار ورکړو دغه ورپسې کې راځي چې بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالاموال والاولاد وعدهم دا ټول حالات په استعمال کا دا ټول حربي دي استعمال کا راځي او ته فرمایي دا ټول حربي دي استعمال کا وسو طاقت چې څومره دی هغه ختم کا نو به روایت کې راځي چې شیطان له دا اختیار ورکړی شو نو آدم علیه السلام عرض کوي زما ربا تا خو شیطان له دا اختیار ورکو دا قوت او طاقت دی ورکو دا خو زما اولاد گمراه کوي دی کوشش وکړي نو الله جل شانو ورته عرض وکړو چې و دوی باندې به زم محافظ مقررم محافظ پر دین به محفوظ ساتي نیکه ترته رغبت پیدا کوي بیا آدم علیہ السلام عرض کی زما ربا لګ نورم وضاحت وکړه وضاحت مو کول لګ نورم چې درنه غواړم نو الله جل شانو ورته عرض وکړي چې د دې د زنکدن حالت نه شروع شوي نو تر هغه وخت پورې به زه د دې د توبې دروازه بند نه کما دا شیطان به په گمراهۍ کې اخته کوي په ګناهونو کې به اخته کوي او ما ورته دروازه کولاو کړي توبه دی باسي راځي د ما دروازه ورته کولاوي بیا ورته آدم علیه السلام عرض کوي زما ربا لږ نورم پکار دی الله جل شانو ورته وفرمایي چې شیطان په کوم ګناه کې اخته کوي نو د هغه یوې ګناه سزا ورله د یوې ګناه ورکړي کېږي خو که بل طرف ته دا انسان نیکي کوي نو یو نیکي چې دا ورله په لس چنده باندې بدلوم او یو روایت کې راځي تر 900 چندو پورې به ورله بدلوم نو بیا آدم علیه السلام عرض کوي زما ربا لږ نورم پکار دی الله لږ نورم درنه غواړم د اولاد دپاره نو آیات مبارکه کې دا ورته فرمایي چې یا عبادی الذین لا تقنطوا من رحمت الله یا عبادی الذین اسرفوا لانفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای زما هغه بندګانو چې په خپل ځانونو باندې زیاتې کړې دي ظلم هم کړی دی نافرمانی هم کړې ده لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه منع امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه چې غړي بخلی شي نو چې دا شیطان به د خپل حربه به استعمالي او الله جل جلاله فرمایي زما به دغه